سلامونه ملګرو. د پاکستان چیف جسټس په ملازمت کې 3 کالو اضافه کولو باندې حکومت غور شروع کړي. اخر هغه شو چې د کمې ډیر زیات ماهرین چې کومه دا خبره به ډیر مخکې کوله چې چیف جسټس ته به 3 کال نور هم ایکسټنشن ملاویږي. د دې خبرې ماهرینو ډیر مخکې پیشنګوئی کړې و. زموږ د ملک قانون مطابق چې کوم دی چیف جسټس چې هر څوک وي نو هغه به صرف 65 سال عمر پورې ملازمت کوي. مطلب اوس یو کس راغو عمر 64 سال دی او په 64 سال کې هغه د چیف جسټس عہده ملو شو نو هغه سره صرف یو کال بغیر چیف جسټس عہده سمبالي او چې کله د عمر 65 سال شي نو هغه بیا نور د چیف جسټس عہده د لپاره الیجیبل نه دي. نو دیږي کې چې کم ایکسټنشن ملاویږي د پاکستان آئین کې چې کم ترمیم کیږي په هغه باندې په دې ویډیو کې خبره کوم. یعنی 65 سال عمر کړهغه 3 کال چیف جسټس وي او کغه 3 میاشتې چیف جسټس وي چې کله دغه 65 سال عمر پوره شي نو هغه بیا چیف جسټس نشي پاتې کېدی اب ریټایر کیږي. 65 سال عمر لچ کم سړی ورسېدو او چیف جسټس عہده باندې نو به 65 سال عمر کې ریټایر کیږي. دا زموږ د قانون حصہ ده، دا زموږ په آئین کې دی. اوس چې کم نوې خبر راغلی چې په هغه باندې خبره کوي. اوس ماهرین وایي چې د دې چیف جسټس سربراهۍ کې پی ټی آی ته ډیر زیات مشکلات ملو شوي دي. پی ټی آی نه بیټ نه اخیستل شوی ده، مخصوص سیټونه پی ټی آی ته نه دي ملو شوي. په الیکشن کې د اندلي شوی د دې چیف جسټس په سربراهۍ کې جی ماهرینو مطابق چیف جسټس هم غواړي چې مال د ملازمت کې توسیع ملو شي، مال د ایکسټنشن ملو شي. د مدت کې به چیف جسټس ته اضافه کېدا کله چې شهباز شریف ته 224 سیټونه ملو شي. مطلب په سنټ کې چې کله شهباز شریف ته 224 سیټونه ملو شي نو الا هغه فیصله کول شي شهباز شریف د ایکسټنشن ورکول شي چې هغه دغه سیټونه 224 شي په سنټ کې جی. خو پی ټی آی ته چې کله مخصوص سیټونه ملاویږي نو بیا شهباز شریف 224 سیټونه نه برابرېږي. نو دیږي کې پی ټی آی ته مخصوص نشستونه وي په دې وجه نه دی ملو شوي چې شهباز شریف ته 224 سیټونه پوره شي او چې کله شهباز شریف ته 224 سیټونه مکمل شي نو بیا هغه په آئین کې ترمیم کولی شي. مطلب هغه بیا الیجیبل شو ترمیم کولی شي او بیا به هغه چې کوم مطلب مخالفین وي بیا ابجیکشن هم نشي کولی. 224 سیټونه چې کومې پارټۍ سره نو سره دا حق وي چې په آئین کې ترمیم کولی شي، خپل فیصله آزاده کولی شي. مطلب دغه چې کوم اپوزیشن وي په اسمبلی کې یا په سنټ کې دومره مضبوط نه وي نو ځکه هغه بیا په آئین کې ترمیم هم کولی شي. او چې شهباز شریف د 224 سیټونو په حکومت کې ملو شي نو د آئین کتاب برحوالی او د چیف جسټس ملازمت کې به ترمیم وکړي شي په اسانه باندې. یعنی اوس 65 سال دی نو کېدای شي چیف جسټس لکه چېرې دی ایکسټنشن ورکوي نو کېدای شي د آئین په کتاب کې د آئین په رولز کې دغه 65 سال په ځای دی 68 سال کې یا 70 سال کې چې 3 کاله نور هم د ایکسټنشن ملو شي. د نه پس بیا نور څومره هم چیف جسټس راځي نو دا قانون به د پاره هم اپلای کیږي. ای به هم په 68 سال عمر کې یا په 70 سال عمر کې ریټایر کیږي. لکه فلحال چې اوس کوم رولز دي 65 سال دی جی و چې چین شي اله بیا راتلونکي چې څومره هم چیف جسټس نو دا رول به په هغې باندې بیا هم امپلیمنټ کیږي. بل خبردار چې تصدق جیلانی چې کم دی هغه له د یو بینچ ملو شو. هغه بینچ ولا ملو شو چې کم بینچ په د اسلام آباد های کورټ دغه شپږ ججز په خط باندې فیصله کوي. کم خط چې د اسلام آباد های کورټ شپږ ججز لیکلی و چې مونږه فیصلې ازادانه نشو کولی، زموږ فیصله کې انټرپشن کیږي د خفیه ادارو له طرفي، مونږه بلیک میل کیږو، مونږ له مختلف مسایل دي. هغه خط باندې به اوس یو ریټایرډ شوی جج فیصله کوي جی. دا تصدق جیلانی چې کم دی الریډي ریټایرډ دی. نو په دې باندې د پی ټی آی چې کم کور کمیټي ده ای دا فیصله ریجیکټ کړی د سپریم کورټ چې تاسو ولې یو ریټایرډ جج چې کوم دی د دې بینچ مشر کو چې په دې خط باندې فیصله کوي چونکې هغه الریډي ریټایرډ دی، هغه سره اختیارات نشته. نو د پی ټی آی چې کوم کور کمیټي د کوم وکیلان دی سپریم کورټ ته ویلي دي چې داسې سړی د دې جج د دې بینچ مشر که چې هغه سره اختیارات وي کرنټلی په عہده باندې وي یا سیټینګ مطلب په عہده باندې قایم وي نو ته داسې سړی که چې هغه سره اختیارات وي او د خپلو اختیاراتو استعمال وکړي او په دې خط باندې ښه کمپلیټ او ښه باریکۍ سره انویسټیګیشن وکړي. دا د پی ټی آی د طرفې سپریم کورټ ته یو درخواست هم جمع شوی دی. نو په دې ویډیو کې دا یو دوه هم خبرونه د ویډیو کتلو زیاته مننه جی. والسلام.